الرحمن الرحيم. لا إله إلا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زه سید خټک تاسو له مخاطب یم. زما د ایمان دی په ختم نبوت باندې چې د نبي علیه السلام نه بعد دنیا ته بل نبي نشي راتلی، زموږ ختمي په دې باندې د ایمان دی. باقي دا نن چې کومه پېښه په ساولډیر کې رامخې ته شوه، نو سیاسي جلسه وه او دا کومه ګستاخ چې دا کومه خبره کړې ده، نو زه د نبي علیه السلام د خپلو د خورو مصابیم نه یم، د نبي علیه السلام د غلامانو د غلامۍ کوشش کوم، ټیک ده، او زه د دې پر زور مذمت کوم او هیڅ قسمه دې سره زما داسې نه دي، نه ما دا راغوښتي، نه ما دا ویلي دي، او ما په هغه ټایم کې خپل وس وکړو چې زه خوله بنده کړم، دنه زما ایکوالمه، خو دا الله ته به منظوره وه، د هغه په دغه نصیبه وه. او باقي زه د خپل کلي علماو ته وایم، د خپل کلي عوامو ته وایم چې تاسو په امن اوسئ. زمونږ د مردان چې څومره علما دي، زمونږ د صوبې چې څومره علما دي، زمونږ چې څومره دیني علما دي د مختلف مکاتب فکر، هغې سره زمونږ په دې باندې خبرې روانې دي. نو زه یو پیره بیا د دغه خبرې مذمت کوم. د نبي علیه السلام په ختم نبوت زما ایمان دی او د یو مسلمان دپاره دا د برداشت خبره نه ده بلکل. حالانکې په ما باندې په خپل هغه ټایم کې ویښته ودرېده، خو چې ما مخامخ کتنو هغه د نبي پګړۍ په سر کړې، ما په هغه د ګزار کولو کوشش نشو کولی. زه اوس هم په دې خبره ما ته شرم راځي چې په کار چې ما هغه مطلب یو څو ته توړې لګو کړی وي، یا مطلب هغه ما خو چونکې هغه خولیه د نبي علیه السلام جوړه کړې، ما جرأت نشو کولی. زه د خپل کلي د کور کلي د علماو نه د عام عوامو نه زه معافي غواړم. زه مطلب که دا چې کوم حالات شي زه د دې پر زور مذمت کوم. امید لرم چې تاسو به زما په دې کې مرسته وکړئ. شکریه.